13 سال په دې صوبه کې د پی ټی آی حکومت دی کنه دی صحیح دی په 13 سال کې د هسپتالونو نظام ته وګوره د سکولونو دغه ته وګوره بیا شولې لکه اوس الریډي دا کلاس پور یو داسې یو شی دی چې تقریبا 64 سکولونو کې کلاس پورونه نشته بیا شولې او چې کوم پکې دغه شوي نه هغه په پیسو په حساب باندې برتي کیږي څه وکړو د عوامو له دې صوبې له موږ له څه وکړو بغیر د منګایي نه تعلق نه ساتي د پنجاب سره که د تعلق برابر وي نو هر څه به شل وي او کومه خبره چې غنمو خبره ده د وړو خبره دا باندې استعمال به دریغه دا نه کو ته سیدا الیکشن او دا شی کنه د الیکشن کول اړو پالتو کار دی ویل چې دا د بلدیاتو الیکشن مخکې وشو څلور کاله تیر شو خلکو منډه ترلې والی چاته یو پند ریلیز کړ شو نه دی هغه پندونه وس راځي او وس دا لګي د دې څه نشته خو دا زمونږ پند د کوچی مو چې دا په بخای او خود څه تبدیلی ده لکه عمران خان چې ویل نو پاکستان راولم نو پاکستان کم دی اسلامي مرغمال کړی دی صحیح ده یو مولا دسی وي بل جماعت دسی وي بل هغه سی وي مونږه خپل اختیار زمونږ نه هغه منظم غلط کړی دی څوک کوئی په کلهو مونږ نه کیږي څوک کوئی په پلاني شي مونږ نه کیږي څوک کوئی دې طرف ته مخ کوي څوک کوئی دسې مخ کوي نو خبره دا ده چې مونږه آزاد ملک دی او پاکستان آزاد ملک دی پاکستان آزاد شوی دی او څو کاله وشو د پاکستان د ازادۍ پاکستان ازادۍ څو ای صاحب دا راته ووایه چې د ټول نه مخکې د 14 اګست مبارکي درته وایو د دې مبارکې ورځ په مناسبت سره څه وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن ډیره د خوشحالۍ ورځ ده ځکه چې مونږ یو آزاد قوم متأسس شوي یو او دا 14 اګست چې کوم دی نو دا ډیره اهم ورځ ده او بل پیغام مې دا دی چې دا په دې ورځ باندې پاکستان آزاد شوی دی او څو کاله وشو د پاکستان د ازادۍ پاکستان آزادۍ څو 78 سال 78 یا یو کم اتیا کاله وشو دا راته وایي چې ازادي ته حاصله شو کنه څه وی په دې ملک خپل ځان آزاد محسوس کنه موږ ذهني غلامان یو څه وی یاره مونږ خو ورګه چیرمن صاحب آزاد یو څنګه ازادي مثال په تور نو دا د چې آزاد ژوند کوو آزاد تګ راتګ کوو بدني تور باندې ازادي خو بدني تور آزاد یو سیاسي تور لږ مونږ څه یو ځکه چې دا پالټۍ چې کومې دي او دا خلک چې کومې دي نو دا مونږ غلط استعمالوي او زمونږ پاک فوج چې دی دا یو عظیم فوج دی دا دنیا منلی دی صحیح ده دغه ازادي شوه نو ازادي دغه اوس خبره دا ده که ته افغانستان ته لاړې د دې ازادۍ ارمان به وکړې بدني تور باندې ازادي خو ذهني تور زه خبره کوم چې آیا ستا په دې ملک کم کم شی نه دي کم تاسو ته بار ملک ته څه ایکسپورټ کړي دي د بار ملک سره غواړئ یا ستاسو د ولو نه هغه لوډ پورته شوی دی ازادي څه ته وایي یو خو داسې خبره ده چې ته که د میارو خبره کې ټول پاکستان خبره که ټول پاکستان خبره کې که نه نو ابل ورځ چې کومه معاهده شوې ده نو دا خو د یو آزاد ملک څه کیږي دا خو د غلام ملک څه نه کیږي ترک غوندې ملک سعودي غوندې ملک چې هغه پاکستان ته احتیاج دی محتاج دی معاهدې کوي چې به زموږ سرپرستی به ستاسو په څه وجه ورسره وکړه آیا چې پاکستان کې څه دي داسې خاص څه دي پاکستان یو ټیمي قوت دی پاکستان کې بهادر فوج دی پاکستان کې بهادر عوام دي خو دا عوام د سیاسي پالټو ارغمال کړي دي صحیح ده هغه خپل ضمیر ته نه پرېږدي مونږ آزاد یو خو مونږ د رهبرانو د لیډرانو غلامان کړي یو څوک هم په یو طرف ته بیایي څوک هم بل طرف ته بیایي اسلام یې مرغمال کړی دی صحیح ده یو مولا دسې وي بل جماعت دسې وي بل هغه سې وي مونږ هغه خپل اختیار زمونږ نه هغه مونځ هم غلط کړی دی څوک کوئی په کلهو مونځ نه کیږي څوک کوئی په پلاني شي مونځ نه کیږي څوک کوئی دې طرف ته مخ کوي څوک کوئی دسې مخ کوي نو خبره دا ده چې مونږ آزاد ملک دی او پاکستان آزاد ملک دی صحیح ده د حقیقي ازادي لپاره څه کول پکار دي نو جهاد پکار دی په څه طریقه په دې طریقه باندې چې مونږ ځان وپېژنو خپله خاوره وپېژنو خپل حیثیت وپېژنو نو چې کله مونږ اول ګور اول وای ځان دی بیا جهان دی چې مونږ ځان وپېژاندو نو مطلب دا دی چې بیا به هر څه ګل ګلزاري صحیح ده او
صحیح او خبره داسې ده چې وروره تبدیلی به موږ په څه طریقه راولو موږ داسې وایو چې موږ چینجز راولو یو تقریبا 90 کاله ستا عمر دی ماشاءالله ټیک شو خو تا په دې ملک کې څه داسې ترقي ولیده چې یاره دا زموږ را روان مستقبل د دې ماشومانو دا سکیور شي او خوشحاله شي موږ خو هم په غلامۍ کې خپل وخت تیر کو خو اوس څه پیغام ولا ورکې څه کول غواړي په ټولو څه پیغام ورکې د عوامو ته یو خو داسې تبدیلي ده لکه عمران خان چې ویل نوی پاکستان راولم نو نوی پاکستان کم دی په هغه نوي پاکستان کې خو تاسو همیشه دپاره احتجاجونه به هم کول جلسې جلوسونه به هم کول یاره بد امني ده حالانکه بد امني هم پکې نه وه تاسو ویل مهنګایي ده مهنګایي چې کوم دی نو ویل دا حکومت هم صحیح نشي کولی اوس هم چې د کومو بزرګانو له حکومت ورکلی نو اوس تاسو نه په الیکشن په دغه باندې راووتی په روډونو راووتی نه هم دا اواز وکړو چې د ورځې 200 ځل چې کوم دی نه پټرول ګرانېږي ورځانېږي تاسو خو د مهنګایي خلاف هم څه اواز پورته نه کوو نو څه موږ به همیشه دپاره دا ازمایښونه کوو زه به تا ته یو خبره وکړم چې دا بین الاقوامي خبره ده د پټرولو چې ته کومه کې ته نور جهان نه تپوس وکړه انډیا نه تپوس وکړه بل نه مسله دا نه ده دا خو دا درې میاشتې وشوې مسله د روډونو نه ده حکومت ورته څو پورې واله شي که دا خلک تا په خپله چې ټوله ورځ دا په احتجاج دي څه وکړو د عوامو له دې صوبې له موږ له څه وکړو بغیر د مهنګایي نه تعلق نه ساتي د پنجاب سره که د تعلق برابر وي نو هر څه به شل وي او کومه خبره چې غنمو خبره ده د وړو خبره دا به نه استعمالې بې درېغه دا نه نو دا چې پاک د بجلی دغه حق ګوره په صوبه کې ټول میلیونه د غنمو نه ډک دي ټول سټورونه ډک دي نو دا مهنګایي به د کوم ځای کې نه راغله ولې ارزانه نه دا د صوبې حکومت کار دی دا کټ تر ونیسه لکه پنجاب چې کوم راوته ها صحیح ده صحیح ده زمونږ سره سابقه چیرمن صاحب چې کوم نه په دې وخت کې موجود دی دا راته وایي چې ته یو سیاسي پارټۍ سره تعلق ساتې که نه د پاکستان د آزادېدلو څومره وخت شو دا تقریبا 78 سال وشو او 1947 کې آزاد شوی دی موږ ټول دا چا نه آزاد شوی قائد اعظم محمد علي جناح آزاد کړی دی خو دې کې د پښتنو ډېره کارنامې وي نه د چا نه آزاد کړی د انډیا نه د انډیا نه حاجي د انډیا مخکې د چا سره وه دا انډیا دا خو د انګریزانو بدیدان سامراج حکومت د انګریزانو دلته دا طریقه یافته وطن د ایشیا ملکونه دي او انګریزانو دا غوښتو چې دلته موږ حکومت جوړ کړو خو په دې کې به پاکستان د متفقه دغه وکړو مسلمانانو هندوانو غونډو د پاکستان انګریزانو وشړل بیا شول به پاکستان او دغه انډیا په خپل منځ کې آزاد د دې قرارداد پاکستان چې کوم نه نو کوم پاس شوی او د پاکستان د آزاد خود مختار د پاره هغه په کوم وخت کې چې کوم نه قرارداد پاکستان پاس شوی په 1900 بزرگ ناس په څو کې پاس شوی قرارداد پاکستان مارچ 1923 हो ना مارچ 1923 ها تا پته شته قرارداد پاکستان نشته څوک بزرګان 1940 کې ها 23 مارچ 1940 کې او په کوم ځای کې پاس شو لاهور کې لاهور مینار پاکستان هغه کې دا یو نظریه پیش کړی و چې دا هندوستان او پاکستان دا یو ملک دی خدا چونکه نظریاتي تور باندې مذهبي تور باندې دا مختلف قومونه دي دا غي د لپاره قائد اعظم محمد علي جناح یو سټراګل شروع کو او بیا غي الله پاک دومره وجود ورکو چې په 1947 کې پاکستان آزاد شو ټیک شو لارډ میکاله قانون پکې راغی او انډیا ځان شو پاکستان ځان شو دا راته وایي چې انډیا زمونږ د پاکستان نه یو ورځ وروسته آزاد شوې ده چونکه هلته جمهوریت او هلته سزا او د جزا قانون چې کوم نه هغه لاګو دی خو ډېره غټه ترقي وکړه سپوږمۍ ته وغته زمونږ پاکستان ولې په دې ځای پاتې دی دلته د کرسۍ جنگ دی صحیح سیاست دلته نه د کرسۍ جنگ دا دی چې هر سړی چې زه په دې کرسۍ کښېنم عوام دې غر کې ورکړلی شي صحیح ولې چې دا 13 سال په دې صوبه کې د پی ټي آی حکومت دی که نه دی صحیح دی په 13 سال کې د هسپتالونو نظام ته وګوره د سکولونو دغه ته وګوره پوه شولې لکه اوس الریډي دا کلاس پور یو داسې یو شی دی چې تقریبا 64 سکولونو کې کلاس پورونه نشته بیا شولې او چې کوم پکې دغه شوي نه هغه په پیسو په حساب باندې برتي کېږي دلته چې کوم نه اقربا پروري کېږي دلته میرټ نشته دی ستا مقصد دا دی دلته دا وایي چې یاره 14 کاله په دې صوبه کې حکومت وشو خو د 14 کالو نه مخکې تقریبا دا یو کم 80 کاله وشو د پاکستان د ازادۍ د هغې نه مخکې ستاسو څو ځله حکومتونه راغلي دي اوس څه وایي څه کول غواړي زمونږ د نېشنل پارټۍ حکومت چې راغلی نو 78 عین ترمیم کې صوبې خودمختیاري NFC وارډ کې دا د دنیا همت کې د دنیا روپۍ ملاویږي هغه څه روپۍ ملاوي دا
تقریبا دی ته لکه وفاقي حکومت دی چې 800 ارب روپیو ته یو میلاو شوي دي 2000 ارب ته بل میلاو شي هغه روپۍ څه شولې اوس نور مزید څه کول غواړي چې تاسو له حکومت درکړل شي کنه څه اصلاح ستاسو ذهن کې څه دي ګورځه تاسو نه په سعودي عرب کې یو شخصي حکومت دی عوامو ته هر قسمه سهولت دی کو داسې دا الیکشن او دا شی کنه د نه الیکشن کول اډو پالتو کار دی ولې چې دا د بلدیاتو الیکشن مخکې وشو 4 کاله تیر شو خلکو منډې تړلې والي چاته یو پند ریلیز کړی شو نه دی هغه پندونه اوس راځي او اوس یې دا دی لګی د دې څه نشته خو دا که زموږ پند دی د کوچي موچي او دا د پې پخی صحیح ده ټیک شو ډېره مهرباني صحیح شو باندې که بس